په اهل بیت کې علیهم السلام کې یو لوی صاحب د امام حسین رضی الله عنه علیه السلام د هغه بچی مبارک امام زین العابدین امام سجاد رضی الله عنه هغه به شکل کله به حج لاړ او حج په طواف کې په مطاف کې دا الفاظ به کله په زبان باندې جاری کېده چې لبیک اللهم لبیک وی چې د مبارک بدا رنگ بالکل متغیر شو سور او سپینو تور او بلبل قسم دا رنگ بیا دا سی واوخته او دغه الفاظونه پس بچی د مبارک وی چې په مطاف کې روح ورزیده امام سجاد زین العابدین رضی الله عنه او چې بیا بکله خلقو روچت کا اور توبه فرمایل قربان تاسو دغه الفاظ سره رو غرزګي به هوش شي دا څه وجلا چې امام سجاد لوی صاحب د مبارک زر رکعات به روزانه د الله جل جلاله په دربار کې نفل کړه امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ یو لوی صاحب او یو جړیدون کا انسان چې د مبارک به دومره جړیدا د زمانه یو تابعی دی سفیان ابن عیینہ لوی محدث دی او امام غزالی حجت الاسلام په احیاء العلوم کې دا خبره لیکلې ده چې د مبارک دومره آه او بکا او جړه کوونکا انسانو دومره عاجزو چې د بشپې د جمی پشپو کې وګدو شپو کې بناستو او خپل ځان به پټ کړایو او په دې الفاظ باندې به الله ته التجا کړه چې خدای پاکا ما دومره ګناهونه دي لکه په باران کې قطرې خدای ما دومره ګناهونه دي لگا د ریت ذره خدای ازما دومره ګناهونه دي لگا په ونو بوټو کې پاڼې خدای ازما دومره ګناهونه دي لگا استاد مخلوقات او شمیر دغه الفاظ یو صاحب فرمای چې زرالما او دا الفاظ ما واوریدا وی چې ما وی چې خدای پاکا دا دومره ګناهګار انسان څوک دی دا دومره ګناهګار چې کله یې چې ستا د اسمانو قدر زما ګناه ده ستا د مخلوقاتو قدر زما ګناه ده په ونو بوټو کې د پاڼو قدر زما ګناه ده ریت ذره برابر زما ګناه ده د اسمان د قطرو مطابق او د باران مطابق زما ګناه ده دا صاحب فرمای چې ما خدای پاک جل جلاله ته دعا وکړه هغه په یو کپڑا کې پټ دی چې خدای پاکا کزما یو عمل د قبول کړی دا غي په خاطر باندې دا انسان وبخا دا خو ډیر زیات جاړي او ډیر ګناهګار دی دا صاحب فرمای قسم خوري وی چې کله چې دا وخت تیر شو او ځان نه کپڑا لری کړه او ملید امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمایي چې په ما باندې یو هیبت راغی امام زین العابدین او دغه الفاظ الله جل ډیر یو عاجز انسانو ډیر یو متواضع په اهل بیت کې امام حسین مبارک اولاد او بچی نو د مبارک چې کله به د الفاظ وی را پرې بواته خلکو تر تاسو کا چې ولی لبیک اللهم لبیک سره تر پرې وځي د مبارک ورته فرمایل چې ما ته هغه حدیث د حضور صلی الله علیه وسلم را یادګي او دا حدیث ته بالکل صحیح حدیث دی چې بعضی کسان دا سیدی په مطاف کې چې هغه کله وای چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چې خدای پاک مرتوی چې لبیک یا عبدی ایز ما بندا زمتا ته حاضر یم چې څه غواړي وی غواړه خدای مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې بعضی داسې بندگان دي چې کله دا الفاظ وای رب لا یزال د طرف نه فرشتو لراشي او جواب لسور کا لا لبیک لا سعدی ورته چې نه ما طرف نه لبیک نه دی ستاده پاره ما د پاره ستا حاضری ما ته قبول نه ده ستا دا طواف ما ته قبول نه دی ستا دا راتک ما ته قبول نه دی زین العابدین به فرمایل چې یرګم په دی باندې چې خدای پاکا چرته زده هغه بندگانو نه اونګر زم چې کوم ته توای چې ستا حاضری ما ته قبول نه ده ستا سلام ما ته قبول نه دی ستا طواف ما ته قبول نه دی چرته د هغه بندگانو نه زو نه ګرځم چې دغه الفاظونه بعد ډایرکټ په ما باندې بهوشي راشي